कुर्मी ضلع پرچینار گورنر کټیج کې د پیدار امن لپاره GOC 9 ډیویژن میجر جنرال ذوالفقار علي بټي په مشرۍ کې ایوا امن جرګه شوي چې پکې د لوور اپر او سنټرل کوروم نه مشرانو ځوانانو نه علاوه ضلعي انتظامی او سکیورټي فورسز افسرانو ګډون کړی وو. میجر جنرال ذوالفقار علي بټي وویل چې د کورمي امن لپاره ضلعي او علاقايي کچ باندې امن کمیټیانې جوړول شي او فیصلو باندې عمل کولو لپاره امپلیمنټیشن کمیټه به جوړول شي. هغوی زیات کړه چې د کورمي ترقی او خوشحالۍ لپاره د علاقې هر تن ذمہواری جوړیږي چې خپل مهم کردار ادا کړي. میجر جنرال ذوالفقار علي بټي زیات کړه چې د ترهګرۍ پیښو کې کاکړ خلکو او د ترهګرو مرسته کوونکو خلکو خلاف سخته قانوني کاروایی کول شي. د کورمي ضلع سنو FM ریډیو سره خبرو کې MP ریاض شاهین امید کړه چې دغه شان امن جرګو سره به کورما کې امن راشي. دغه جوسی چې کوم لیډرشپ کوي او کوم سوچ دی د کورمي د امن لپاره ان شاء الله امید مو پیدا شوی دی او که چون کې مو دغه مشران په دغه خلوصي نیت سره چې کوم خلوص مو کوشش کوو هغه عملي کوو نه ان شاء الله د ډیر ضرب په کورمي کې امن راشي. قومي مشر جلال حسین بنگش د جرګه کامیاب غنلی او مسافر لپاره مین سړک محفوظ جوړولو په اړه هم ویلي. زه به وایم چې دا ډېره کامیابه او ډېره پرامن او ډېره بهترینه جرګه وشوه. هر دوو طرف نه مشرانو ډېرې زړه خلاص سره او ډېرې کلا او ډېرې ټو د پوینټ خبرې وکړې. نو موږ کورمي د قوم حیثیت سره دې ته ښه نظر سره کسو او ټولو کورمیوالو ته د امن د محبت پیغام ورکوو. کوشش وکړو چې پرامن واوسېږو. خپل مسلې به یو کمیټمنټ دا وشو چې خپل کوم لینډ ډسپیوټس دي هغه به پرامن طریقې سره کاغذات مال په مطابق هغه حل کوو. GOC میجر جنرال په دې خبره زور راوړی چې سوشل میډیا باندې نفرت خورونکو او توهین نه ډکې ویډیو اپلوډ کوونکو خلاف به کاروایی کولی شي.